السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید کوم تاسو به جوړ خوشاله استئ او تاسو به ګورئ A to Z الکترونکس یوټیوب چینل. دوستانو نن تاسو لپاره موږ یو بله ډېره زبردست ویډیو راوړل ده. 1 HP کمپریسر به موږ په کومه فارمولې سره جوړو. راځئ نن به زه تاسو سره په دې ویډیو کې مکمل د دې فارموله ښیم او د دې کنیکشن د دې په کومه طریقه باندې دا فټ کیږي ټوټل طریقه به ته ښیم. ګوره د پیچ 1 سے 20 30 55 60 23 نمبر تار نه سٹارټینګ دی. رننگ چې کوم دی پیچ 1 سے 6 دی ابے 22 30 60 60 تار نمبر 22 دای چکرې دي. او راځي اوس موږ سره مخکې ویډیو وګورئ. تاسو ته به زه د دې کویل لور فټ کولو او د کنیکشن کولو طریقه ښیم. راځئ زموږ سره ویډیو ضرور مخکې اخره پورې وګورئ. صحیح ده. ګوره دلته به راشئ تاسو به د دې نه چې کوم دی 1 سے 6 پیچ مطلب دا لکه څلور په منځ کې خالي او د یو نه واله دا چې سلاټ چې کوم دی د دې په منځ کې یو کوایل چې کوم دی هغه فټ کیږي او لاولې کنیکشن چې کوم دی هغه این دی ځان سیټ راول لاولې نو ستاسو به کویل ټوټل چې کوم دی دغه صحیح سیده رواني. صحیح ده. الټه پلټه به بیا نه وي. راځئ زموږ سره ګوره په دې طریقه باندې موږ ورکینو. زموږ سره دا اخره پورې ویډیو ضرور وګورئ. صحیح شو. په دې طریقه باندې به تاسو دا کویل چې کوم دی هغه ورکینوئ. بل کوشش دا کوئ چې زموږ سره چې کوم دا د سټارټینګ د رننګ چې کوم دا کویلونه دي ګوره دې طرح کوشش دا کوئ چې دې سره پوټه چې کوم دی اکثر خلک یې په پوټه باندې ورکینئ یا کوایل سخي. نو کوشش دا کوئ ګوره دا په لاسو باندې ورفټ کوئ یا د لرګي یو پوټه ګورئ په هغې باندې ځکه چې دې کې کراس راشي نو بیا ستاسو کوایل چې کوم دی هغه ګرمایش کوي نو دې نه به ډېر زیات خیال کوئ. په دې طریقه باندې تاسو بیا دا بل رننګ کویل هم وراچوئ ځکه چې زه به تاسو ته ویډیو چې کوم دی هغه داسې ښیم چې ویډیو زموږ بیا زیاته اوږده کېږي. په دې طریقه باندې به دا بل رننګ کویل هم وراچوئ. په دې طریقې سره ډېره ایزي او اسانه طریقې ده. راځئ مخکې زموږ سره بیا چې کوم د سټارټینګ کویل دی هغه به درته بیا هم ښیم او کنیکشن چې کوم دی د دواړو نه به په یو شان طریقه راوباسئ. صحیح ده. په دې طریقه باندې زموږ سره ګورئ یو د رننګ کویل چې کوم دی هغه پوره شو او راځئ زموږ سره مخکې اوس دا نور وګورئ. صحیح ده. ګوره دلته راشئ که نه دلته زموږ سره د سټارټینګ چې کوم دی نو د هغې اوس دغه دی سټارټینګ کویل چې دی هغه اوس راچوو موږ به دې باندې دلته به تاسو یو پوټه راوالئ. په دې پوټې سره به دا کویل چې کوم دی ګوره دا به پریس کوي. چې دا پریس کوي نو بل زموږ چې کوم د سټارټینګ کویل چې کوم دی نو هغه په دې باندې په اسانۍ سره ورفټ شي ځکه چې دا تاسو پریس کړی نه نو دی منې د سټارټینګ کویل چې کوم دی هغه ډېر په مشکل سره هغه ورکینی نو بیا د هغې سره کویل اکثر ډېر زیات سخي نو بیا سکریچ کیږي نو دا به اول بالکل ښه صحیح پریس کوي. د هغې نه بعد بیا په دې باندې کویل ور واچوئ. صحیح ده. د دې پیچ چې کوم دی 1 سے 6 دی څلور په منځ کې خالي دي او په دغه طریقې سره دا هم ورفټ کیږي.
دا زموږ سره بالکل د سټارټینګ چې کوم کوایل دی نو هغه هم بالکل پوره شو. په دې طریقې سره ګورئ نه ډېر ایزي او اسانه طریقې سره چې کوم دی کویل چې کوم دی هغه ورفټ کېږي. ډېر زبردسته او زبردسته فارموله ده. په دې فارموله باندې چې تاسو کله هم دا ټینګ کوئ سټارټ کوئ نو ګوره دا ورته تقریبا په سټارټینګ کې به دا اخلي چې 220 بجلی نو دا بالي 3-4 امپیر 3-4 امپیر کې بالکل تاسو ټینګ چې کوم دا هغه ګرمایش نه کوي. اکثر داسې چې فارموله غلطه وي په هغې باندې بیا ټینګ چې کوم ده نو امپیر ډېر زیات سیوا اخلي تقریبا 8-10 نو په هغه امپیر کې چې کله هم دا وچلېږي نو دا ډېره زیاته ګرمایش کوي. ګوره اوس دلته موږ راځو د دې کنیکشن سیټ ته. دا کنیکشن چې کوم دی ګوره دا غټ او غټ چې کوم دي دا به له میلاو کوي صحیح ده. بیا به راشئ دلته د سټارټینګ چې کوم دغه یو کوایل دی دا ډایرکټ تللی دی کپسټر دپاره. بیا د رننګ چې دا یو سټارټینګ او یو رننګ دا چې کوم مین دی زما په لاس کې دی هغه چې کوم دی نو دا موږ کامن کړی دی یو رننګ یو سټارټینګ او دا بل سیټ چې کوم د رننګ تار دی نو د دې نه موږ یو کپسټر له ورکو او یو نمبر ډایرکټ بجلی دپاره ورکړی دی صحیح ده. ډېرې ایزي او اسانه طریقې را په دې طریقه باندې تاسو دا کمپریسر ریپیر کولی شئ. یو خو فارموله بالکل موږ په دې باندې ټینکۍ چې کوم دي هغه جوړې کړي دي بالکل صحیح کامیاب فارموله ده. نو موږ کوشش دا چې تاسو ته موږ داسې یو فارموله راوړو چې په هغې باندې موږ په خپله چې کړي هغه تاسو ته موږ ښیو. نو انشاءالله دا وه زموږ د نننۍ ورځې ویډیو. که تاسو زموږ چینل خوښ شوی نو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. د راتلونکي ویډیو پورې په الله سپارم. د الله په امان.